قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شرپا ویلي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو 10 میاشتې تېرې شوي خو صوبه اوس هم د عدم استحکام ښکار ده ولې موجوده صوبایي حکومت د ولس په مشکلاتو کې اضافه کړې او صوبایي حکومت پېښور کې د خپلې صوبې بلدیاتي نمایندګانو باندې شلنګ کړی هغه دا هم ویلي چې د کوم قانون او منډیټ لاندې په بلدیاتي نمایندګانو لاټي چارج کړی څنګه چې هغه یو وخت کې به د ججانو نظریه ضرورت لاندې فیصلې کولې او اکثر هغه فیصلې به کېدې چې کومې متنازع فیصلې وي نو نن د تحریک انصاف پالیسۍ چې دي هغه په نظریه ضرورت باندې چې دي لګیا دي چې مرضي یې شي نو د جیب نه کاغذ به راوباسي او وایي به چې امریکې زما خلاف سازش کړی دی او absolutely not چې بیا مرضي شي نو بیا وایي چې نه ټرمپ په ما راخلاصوي به د جیل نه نو وایي چې یاره د پاکستان ټولو کې بهترین بلدیاتي نظام ما جوړ کړی دی چې بیا هغوی له د اختیارات ورکولو خبره شي هغوی له د فنډز ورکولو خبره شي نو بیا هغې وخت کې وایي چې نه دا زما ایجنډا نه ده دغه شانتې تاسو وګورئ چې دا کم طریقې سره دې 10 میاشتو کې هر میاشت اسلام آباد باندې تی ورځي او زمونږ د صوبې وسایل استعمالوي بیا د دې ځینې خلک هم بوځي غریبانان او هلته کې د خپل د احتجاج لپاره هغوی استعمالوي او بیا چې کله لږه سخته راشي نو غریبانان په ځای پرېږدي او د بدقسمتۍ نه الیکشن هم داسې طریقې سره وشو او د هغې په نتیجه کې حکومتونه هم داسې رالل چې هغه عدم استحکام کې نوره اضافه وشوه او زه به دا ووایم چې د حکومتونو بې غورۍ د وجې نه د خلکو په مشکلاتو کې نوره اضافه وشوه